زمارونو د دینه مراد لس پی دغه د غټ اختر دی چې غټ اختر ته کله لس پی پاتې شي او د ذل حجې د حج میاشت شروع شي تر اختره پورې دغه لس پی ورځې چې دي دا الله جل شانه ته ډېرې ګرانې دي او الله جل شانه په دې کې په معمولی عمل باندې په معمولی مهنت باندې ډیر عظیم اجر او ثواب ورکوي الله جل شانه چې په څه باندې قسم کوي نو د دینه دا پته لګي اهل علم حضرات فرمای چې دغه شیز به محتم بالشانی دا به عزت والا شیزي دا به اکرام والا شیزي دا د مرتبه خاوند دغه شیزه ځکه الله جل شانه په قران عظیم الشان کې په ډیرو شیزونو باندې قسمونه کوي د الله جل شانو قسم ته ضرورت نشته قسم منغو تاسو کو د خبري د مضبوطوالي د پاره د خبري د کلکوالي د پاره یره چې زرا کوم خبره کوم دا رښتیا ده او دې کې زه دروغجن نیم او زه ځکه دروغجن نیم چې قسم په الله منغو تاسو یو کنه دا خبره مضبوطه په خپل قسم باندې نو د الله جل شانو خبره خو اسنم مضبوطه ده نو ولی الله جل شانو قسم کوي نو اورا علی علم حضرات فرمای چې الله جل شانو د خپل بندگانو ته دې طرف ته اشاره کوي چې لا حاجت لقسمین د الله جل شانو قسم ته ضرورت نشته لکه تاسو غوندي خو بلکې به الله جل شانو قسم کوي نو اے انسانا اے سړیا اے خزي اے رسول الله سلام امتینو دغه کم کار چې در ترست ذکر کیږي جواب قسم نو دا ډیره ضروری خبره ده او کم په قسم کې چې کم شیزونه الله جل شانه راګیر کی نو دغه شیزونه چې دي دام د عزت والا د اکرام والا دي نو الله جل شانه په دلس شپو باندې الله جل شانه د ذل حجې د میشتي د حج د میشتي قسم کوي چې قسم دي زما په لس شپو باندې زمارونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو محفل کې صحابه کرام سره تشریف فرما دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله وې دغه لس شپو ورځو عبادت د الله جل شانه ته ډیر نږدې دی او ډیر خوښ دی او د هر څه نه ورته خوښ دی دغه لس شپې د ذل حجې دی یو صحابي ورته راپاسید د الله رسول ولل جهاد فی سبیل الله الله جل شانه تر دې لس شپو او ورځو عمل دومره خوښ دی چې جهاد نه مرته خوښ دی چې زه جهاد ته لاړ شم زه زخمی کیږم د کافرانو سټونه به وامه زه به ستړی کیږم د الله جل شانه د دین د لوړوالي دپاره به جنګیږم نو آیا زماغه جهاد بم د دې لس شپو او ورځو د عبادت سره برابر نشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ولل جهاد فی سبیل الله که جهاد تم یو سړی لاړ شي او په دې کې یو څوک عبادت کوي نو هغه مجاهد دومره اجر او ثواب نشي حاصلولی لکه یو څوک چې په دې لس شپو ورځو کې عبادت کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مزید فرمایي الا مگرم یو خبر شته دی کچرته یو مجاهد ځان سره پیسې واخلي دام ولګي ځان سره سورلیم واخلي دا سورلیم تی په جهاد کې ختم شي او دا سړی کم مجاهد چې جهاد ته تللی دا شهید شي واپس کور ته رانه شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه مجاهد چې مالی تاوان یې موکه د سارویم د الله جل شانه په لاره کې استعمال شو ختم شو او د نفس او روحم د الله جل شانه په لاره کې لال نو دغه سړی چې دی به د هغه سړي اجر او ثواب ته رسیدې شي څوک چې په لس شپو ورځو کې د الله عبادت وکړي خدا واقع د جهاد د قضیه سره بس خاص ده په عام وختونو کې زمارونو جهاد داسې عمل دی چې هغې ته یو عمل هم نشي رسېدی ځکه مجاهد دا خپل سر د الله جل شانه د دین دپاره قرباني کوي دا خپل نفس خپل روح د الله جل شانه د دین نه قرباني کوي دا خپل مال د الله جل شانه د دین نه قربان کوي دا خپل بچي د الله جل شانه د دین نه قرباني کوي نو ردین سخ عمل نشته نو ثواب اجر هم ډیر دی
خو البته په دې حدیث کې د دل لس شپو او ورځو عبادت د جهاد نه افضل راغلی دی. زمارونو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث شریف کې فرمایي چې لس شپې د ذی الحجې او لس ورځې د ذی الحجې په دې کې چې څوک د شپو کې عبادتو کې زمارورا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي روایت د ابن ماجه د حدیث او ترمذی شریف کړي نه. البته دې حدیث ته امام ترمذی صاحب چې دی سندن ضعیف ویلی دی، خو البته فضایلو کې کار کوي علما په دې خبرو باندې پوهیږي. دا حدیث زمانه واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما کوم امتی سړي یا زما کوم امتی زنانه په دغه لسو شپو کې عبادت وکړو نو د یوې شپې په بدل کې به ورته الله جل شانه د لیلة القدر ثواب ورکړي. د یوې شپې د عبادت په بدل کې به ورته الله جل شانه د لیلة القدر د شپې عمره اجر او ثواب ورکړي. او که چېرته چا په دغو لسو ورځو کې روژه ونیوله او روژهدار شو نفلي روژې ونیوله نو الله جل شانه به ورته د یو کال د روژو عمر اجر او ثواب ورکړي. اوس سوچ کوه د یوې شپې عبادت په بدل کې درته الله جل شانه د لیلة القدر د شپې عمر اجر او ثواب درکړي. او د لیلة القدر د اجر او ثواب نه خبر یې لیلة القدر خیر من الف شهر. لیلة القدر د شپې ثواب چې دی دا د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر ده چې دا 83 سره پاسه 83 کلونه کی. نو دغه لس شپې عبادت وکړه د لس لیلة القدر اجر او ثواب به درته الله جل شانه درکړي. الله جل شانه سره د اجر او د ثواب څه کمې نشته، امتیازاً درته دغه اجر درکوي. او چې روژه دې دی ونیوله د دغې ورځو لسو ورځو نو د یوې روژې په بدل کې به الله جل شانه د یو کال د روژو اجر او ثواب درکړي.